الرحمن الرحيم ويا قومي قوم زما هذه ناقة الله لكم دا أخذ دا الله دا طرف نستاسو دا پارا آية يونخا فزروها پس پریک دے دا تأكل في أرض الله چه دا الله دا زمکی نخوراک کئی ولا تمسوها بسوء دیتا تکلیف مرسوے فیأخذكم عذاب قریب کنی گیر بم کی عذاب چڑیر نزدی بئی فعقروها فس اغي شلکڑا فقال فس اویل وتصالح علیہ السلام تمتعوا في داركم 3 ایام اس فیدہ والے دا زندگین صرف 3 ورزی ذالک وعد دا یو دا سی وعدہ دا غیر مکذوب چی دروغجن ندا فلما جاء امرنا پس ہر کل چراغ عذاب زمنگا نجینا صالحا گیر نجات ورکو منگا صالح علیہ السلام والذین آمنوا معه برحمت منا او اغسر مسلمانانو تپخپل رحمت ومن خزي يومئذ او درسوائے و بیزت دغی رزنا ان ربک هو القوی العزیز بیشک ربستا دیر قوی دے دیر مستحکم مضبوط دے او دیر زورور دے واخذ الذین ظلموا الصیحتو گیرم گرل حاق کسان چی ظالمانو پچق باندی فاسبہو فی دیارهم جاسمین پس سارے کو پکورنو کی چی یخ مڑپراتو کأن لم یعنو فی حال لکا چی اڈونا علا وورے ان سمود کفروا ربهم بشک سمودیانو انکار کړو د خپل ربنا الا وره بعدا لسمود در رحمت نلری والد د فار د سمودیانو الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صالح علیه الصلاۃ والسلام د غختنی نفس الله پاک د معجزې او خرولې غل داغي په باره کې مونږه خفوره خبره کړې و د صالح علیه السلام د طرف نه اغي سره دا وعده وشو د الله پاک چې دی اوخې ته نقصان نه رسوي یعنی د دینه مقصد دا و چې صالح علیه السلام ته الله پاک دا اشاره ورکړه چې ګوري دی هدایت منتون کې نه دي ځکه چې بدی کې طلب نشته چې زه ولا توفیق ورکما په دې وجه باندې الله پاک وته وی چې ګوري دی ته وایا چې دا د الله د طرف نه نخدا د الله رزق بخوري خو ور تکلیف وته اون رسوي دا مخکې نه دا خبره د دې د پاره و چې دا ذهني تور باندې تیاری و د صالح علیه السلام چې ګوري دی د هدایت طلب نه کوي زه ولا هدایت ورکو منا ځکه چې دا دې ضرورت دی الله پاک وی صالح علیه السلام وته په اک الفاظ وی چې یا قوم هذه ناقه الله لكم آیه فزروها تاكل في ارض الله دا د الله را طرفنا یو اخکار نخدا نو دی دا پریک دی چې دا د الله په دزمکه کې سریږي ولا تمسوها بسوء دی ته بګوري تکلیف نه رسوي فیاخذکم عذاب قریب کني ډیر نږدې عذاب بدر باندې راشي یعنی تاسو تکلیف رسول او پشمیری یو سورزی فقروها فقال تمتعوا في دياركم 3 ایام فی دارکم اغي وته دینه باوجود تکلیف رسول تکلیف خبره مونږه کړي و چونکه اغي هغه خلق چې د اغي ګناه کسبو نو اغي د ګناه هغه اړې بند شوي ځکه چې ناشنا کار خو لکه څنګه چې ابو جهل د پیغمبر علیه السلام نه د سپوږمۍ د دوه کېدو مطالبه وکړه نو چې کله هغه دوه شوه کوم خلکو ولیده نو ابو جهل کتابونه رالی د سیرت چې ابو جهل په هغه خپل خبره باندې ستومانه شو ځکه چې هغه شان دی وشو او بلا خلکو په ایمان راوړو دا خدا مقصد او داسې به ونشي نو دا شته خلک به هم د ایمان نه انکار وکړي حالانکه اخو په حق پیغمبرو نور خلکو ایمان راوړو نو معجزې سره چې الله پاک د چا هدایت نصیب کول غواړي نو وکي لکه بعضی خبرو سره پیغمبر علیه السلام حدیث مبارکه دی چې ان البیان لا سحر بعضی بیان چې نغد جادو غونته اثر لري چې انسان ته یو خبره وشي یو حدیث بیان شي قرآن آیات بیان شي یو تجربه بیان شي او هغه د هغې نه فورا په خپله مازی باندې لږ سوچ وکړي او توبه وباسي نو په هغه بیان کې داسې اثري او بل هغه بیان چې هغه مشران وته وي د زړه د کومې نه د زړه د ویښ نه او په درد سره یعنی موږ به د قربانۍ خبره وکړو په لنډو الفاظو کې په داسې چې قرباني چې کومه ده صحابو د پیغمبر علیهم السلام نه تپوس کو چې په دې اخیره لس ورځو کې د ټولو نه ښکلی عبادت څه دی پیغمبر علیهم السلام وته وی
په دې 10 ورځو کې الله پاک د ټولو نه محبوب عبادت هغه قرباني ده. که یو سړی سجدې لګي، یو سړی طوافونه کوي، یا بل څه دومره لوی کارونه کوي، لیکن قرباني یې ونه کړه نو د قربانۍ هغه ثواب د هغه نه لاړ. ولې؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فاطمې بیبي ته وی چې کله د قربانۍ څاروي راځي ورته ودرېږه، ځکه چې د ده وینه له ځمکې ته رسېدلې نه وي، الله پاک ستا ګناهونه معاف کړي. د فاطمې بیبي ورته دا صرف زموږ د اهل بیتو دپاره دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی نه، دا د اهل بیتو دپاره یوازې نه دي، دا زما د هر امتي دپاره دي چې د دې په وجه باندې ستا ټول ګناهونه معاف کېږي. د هغې په وجه باندې تا له دا پکار دي چې ته ورته ودرېږي. یو څه خبره پرې کولی خو دا موسم مزېدار نه دی نو دا لفظي ترجمه به ضرور رسو. فقال فعقروها نفس شله یې کړه. فقال تمتعوا فی دارکم 3 ایام. ویل ورته صالح علیه السلام اوس د زندګۍ نه فایده والی صرف 3 ورځې ښه شراب کباب که کول غواړې وکړې. ذلک وعد غیر مکذوب، ځکه چې د عذاب وعده دروغجنه نه ده. فلما جاء امرنا، پس هر کله چې راغی حکم زمونږه، نجینا صالحا، مونږ نجات ورکړو صالح علیه السلام ته، والذین آمنوا معه، او هغه کسانو ته چې ایمان یې راوړی په هغه باندې، برحمت منا، په خپل رحمت سره، ومن خزي یومئذ، او ساتل د رسوایۍ د هغه ورځې نه. ان ربک هو القوي العزیز، بېشکه ستا رب ډېر مستحکم مضبوط دی او زورور دی په خپلو فیصلو. واخذ الذین ظلموا الصیحة، او نیسل هغه کسان چې زیاتې یې کړی په چغې د جبریل علیه السلام سره په 3 ورځ. فاصبحوا فی دیارهم جاسمین، پس سارې یې په کورونو کې چې یخ مړه پراته وو، اډو سا پکې نه وو، بلکې ساګانې لکه چې کال مخکې ورکړې وي. کأن لم یعنوا فیها، لکه چې اډو دي سوونه. الا واورئ ان ثمود کفروا ربهم، بېشکه سمودیانو کفر کړی په خپل رب باندې. الا واورئ بعدا لثمود، د رحمت نه لرېوالی دی دپاره د سمودیانو. انشاءالله سبا به ورسره نور هم ملګري کړو او دا به هم بیا واړو. د موسم مزېدار نه دی. شکر دی